د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک نه بعد چاتم الله پاک نوی پیغمبري نو ور کوي دا د الله پاک اعلان دی او دا د الله پاک فیصله ده او دغه فیصله اعلان الله رب ذوالجلال د سلو آیاتونو نه د قران کریم د سلو آیاتونو مبارکونه په زیاتو آیاتونو کې کړي ده او حضور علیہ الصلات والسلام مبارک د 210 آیاتونو مبارک احادیث مبارکونه زیاتو احادیثو کې دا اعلان کړي دي نو د سلو آیاتونو نه زیات آیاتونه د 210 احادیثو نه زیات احادیث د دې مسلې متعلق دي چې حضور علیہ السلام مبارک خاتم النبیین دی بل هیڅ چاته الله پاک پیغمبري نو ور کوي باس او الله رب ذوالجلال په واضح الفاظو کې اعلان وکړو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین حضور علیہ الصلات والسلام مبارک پتا څو کې د چا سړو د نارینه پلار نه دی نارینه اولاد ولا الله ورکړي دي هغه په ورکوټوالي وفات شوه دي او الله پاک فرمایل وخاتم النبیین حضور علیہ السلام خاتم النبیین دی باس د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک نه بعد بل چاته پیغمبري نه میلاویږي او حضور علیہ الصلات والسلام مبارک فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمانہ بعد اس پیغمبر نشتا نه عارضی پیغمبر شتا نه ذلی او بروزی پیغمبر شتا او نه مستقل پیغمبر شتا زګد الله پیغمبرو فرمایل لا نبی بعدی زمانہ بعد اس قسم پیغمبر نشتا د تمام اقسام نفی وکړه او حضور علیہ الصلات والسلام مبارک فرمایل چې زمانہ بعد خو پیغمبر نشته دی وګوره دا یاد ساته زمانہ بعد به دیرش کسان پیدا کیږي دیرش کسان کذابون حضور علیہ السلام مبارک فرمایل دا دیرش وانه کسان دا کذاب دي